خیبر ته د تلیم د مدینې منورې نه 170 کیلومتر مزل دی وته یو اولډ خیبر دی دا هغه خیبر دی چې کوم د حضور پاک په زمانه کې قلاګانې اوس هم شته او د یهودیانو کورونه پکې اوس هم شته او یو نیو خیبر دی زوړ خیبر ته دوی اولډ خیبر او خیبر قدیم وای او نوې خیبر ته دوی نیو خیبر وای او خیبر جدید ورته وای نو زه پکې ګرځېدلې نو چې حضور پاک خیبر فتح کړ نو یو ښځه وه زینبې نوم هغې پیغمبر علیه السلام له ډوډۍ وکړه او کچه غوښه د ګډ چیلي ونه پخ کړې وه په هغې کې ورته زهر واچول دا یهودیان ډېر سازشیان دي نو حضور پاک ته نوړۍ اوچته کړه او خولې له یې یوړه او چې یوې ړسۍ لږه تېره شوه باقي واپس کړه او صحابو ته یې وی مه خورئ دا غوښه دې کې زهر دی نو ښځه یې مړه وغوښته او نور یهودیان یې مړه وغوښتل نو خبرې اوږدې دي زه راته مختصر ویم ډېرې اوږدې خبرې شپکې شوې دي نبي علیه السلام دا ښځې نه تپوس وکړو یهودیانو نه وی تاسو په دې غوښه کې زهر اچولی دی هغې ورته وی تا ته چا الوی وی ما ته دې نوړی الوی چې په دا لاس کې مې پرته دې خبر کړم وی او اچولي م دي هغې کې څه داسې تپوسونه حضور پاک مبارک کړي چې دوی انکار نشو کولی وی اچولي م دي وی دا م پکې ولې اچول ګوره دومره هغوی عجیبه سوچ وی مونږ وی که دروغجن پیغمبر یې در نه به خلاص شو او که رښتونی پیغمبر یې نو تا ته به څه نقصان ونه رسوي نو حضور پاک له خدای ډېر ښکلې خوی ورکړی هغه ښځه معاف کړه او قوم یې معاف کړه خو بیا یو صحابي یو نوړی تېره شوې وه نو هغه غریب د هغه زهرو د لاسه وفات شو شهید شو نو نبي علیه السلام د هغې صحابي په قصاص کې هغه ښځه بیا مړه کړه زینب نو دا سکیم د یهودیانو ناکام شو د دې نه مخکې م یهودیانو سازشونه جوړ کړي یو نه ډېر سازشونه ناکام شوي دام ناکام شو نو چې حضور پاک په دغه محرم سن 7 هجري کې واپس مدینې شریفې ته راغی نو دوی یو اخري سازش جوړ کړ چې یاره د ده خلاف خو مونږ هر قسمه حربه وکړه او دی مونږ نه خدای بچ کوي اصل کې قمقل وکړ د حضور پاک د حفاظت ذمهداري چا اخیستې وه شوق سره ووایې قرآن کې الله وایي والله یعصمک من الناس زه به د خلکو نه بچ کوم یو ځل دوی کعب ابن اشرف قلعه ته تلي نو هغه راغوښتي و دعوت یې ونه کړی نو بره یو سړی خېجولی او په ده به حمله وکړي د بره نه نو حضور پاک د جبریل علیه السلام د وزرو لاندې ته خدای راوویست بل ځل یې د میچنې پل برت خېجولی وی دا به پرې راغورځو د هغې نه خدای بچ کړه مختلف سازشونه الله بچ کوي اخیری سازش یې څوک په مدینه کې یو منافق و هغه منافق له پیسې ورکړې دراهم لبیدي نوم او د پلار نوم یې اعصم او بنو زریق یو قبیله ده د هغې اوسېدونکي و وی ته په ده کوډ او جادو کا ولې بشر جان بس په آرام کښېنه بس تا میکونه اوس موږ نشو سمولی غلی کښېنه نو د بنو زریق قبیلې پیسې ورکړه وی ته پې کوډ او جادو کا نو هغه د نبي علیه السلام د سر مبارک ویښته په څه طریقه را پیدا کړل سر چې بنده ګومنځ کوي نو ویښته په ګومنځه کې وځي نو د یو غلام او یا د وینځې په ذریعه هغه ګومنځ چې حضور پاک په سر ګومنځاو هغې پیدا کړل او د سر مبارک ویښتې پیدا کړل نو د هغې باندې جادو که په نبي علیه السلام 11 غوټې یې وله ورکړې 11 د ګومنځ یې هغه غاښ یې پکې ومنډل چې په چا به هغوی سر ګومنځاو او د شمې د عموم نه دي دی یې تاو کړل او د ګنډلو ستنې یې پکې ومنډلې او د کجورې په سر کې که ستاسو خیال وي دا غونچکه دا په یو پوزکي غوندې شي کې بند دي داسې نری غوندې جالۍ وي نو د نر کجورې په سر کې چې هغه کومه جالۍ وه نو هغې کې دا هر څه تاو کړل او په مدینه کې یو کوی دی بیر ذی اروان په هغې کې
د تیږې د کوي په ویښ کې یا یو تیږه د کوي په سر پرتی خلک پې بورقه ږدي د هغې لاندې دا ښخ کړل. نو په رسول الله مبارک څه اثرات شروع شو واړه واړه. داسې اثر نو چې هغې کټ ته غورځولي. مونځ به یې دې زمانه کې کم، روجې به یې نیولې، بیان به یې کو صحابو ته، دین یې م رسو، جهادونو نه م تللی دی دې زمانه کې. خو یاره یو اثر یې په وجود پرېوته، داسې وجود یې درون درون و درون درون. دا د سحر اثر یې ګورې. یو کار به یې کړی و، یاره وي دا مې جوړ نه دی کړی. یو کار به نو کړی او دا مې جوړ کړی. دا سترګې ورسره سوځي، دا سر ورسره سوځي، دا خپې ورسره سوځي، او دا وجود داسې لکه ته وې چا ګنډلی یم. دا ساحران دې زمانه کې م ګورې شته، ډېر خطرناک ساحران او جادوګر، او دا ډېر خطرناک عمل دی، ډېر خطرناک عمل، او د ساحر ډېر خطرناکه سزا ده. دا مسلمان ته ولې ضرر رسوي؟ نو دا اثر شروع شو په نبی علیہ السلام مبارک. نو بخاری کې راځي چې تکلیف چاته ورسېږي چاته به آواز کو، ثم دعا ودعا ودعا، الله ته دې مار سوالونه کول چې خدایا دا خو زه په لویه پریشانۍ کې مبتلا، هغه ته خو پته و. نو یو ځل ودو، نو چې د خوب را پاسېد، نو بیبي عایشې ته وی عایشې ما له خو د خدای د خپلې بیمارۍ علاج راکړه. وی څنګه؟ وی دوه فرشتې راغلې، یو مې سر ته کېناسته او بل خپو ته، یو حضرت جبریل علیه السلام او بل حضرت میکائیل علیه السلام. نو دا یو فرشته د بل نه تپوس کوي دې سړي باندې څه چل شوی ورته یې اورئ. نه بل ورته وایي وی د باندې سحر شوی دی. وی چا پې کړی دی؟ وی د لبید او د هغه لوڼو پې کړی دی. وی په څه کې کړی دی؟ وی د سر مبارک په ویښتو کې او د ګومنځې په غاښې کې او د ګنډلو ستنې پکې منډلې دي او د شمې موم یې تې تو کړي دي او یو ګوډاګي یې تې د پیغمبر علیه السلام په شکل جوړ کړی او دې کوم ځای ښخه کړې ده؟ دې بیریدي اروان کوي کې د هغه تیږې لاندې. دا به په څه ختمېږي؟ نو دا دواړه صورتونه یې ورته وښول، قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. ګوره د پیغمبر او زموږ په خوب کې فرق دی. د انبیاو متعلق نبی علیہ السلام فرمایي تنام اعینهم ولا ینام قلوبهم، د هغې سترګې اوده وي خو زړه یې بیدار. نو دی ورته ټولې خبرې واورولې. د پیغمبر خوب وحی مې ګورې زموږ د خوب په شان دی. نو چې پاسېده نو هغه کوی لاله ځان سره صحابه واغېشتل، نو کوډه جادو یې راوویسته. نو چې راویویسته نو هغه د شمې موم یې م ترې وغورځول، د ګنډلو ستنې یې م ترې وغورځولې، د پوزکي هغه غلاف د کجورې د سر هغه یې م ترې وغورځاو، هغه ویښتې راوویستل. نو دی ولې 11 غوټې ورکړې وې. نو رو چې ویښته له څوک غوټه ورکړي نو د دنیا غټ انجینر او ساینسدان به یې م کولونه کړي، هغې ته نوک یا څه شی نه اړمېږي چې ته یې کولاو کې. رسول الله مبارک به قل اعوذ برب الفلق چوف به یې کړې نو یو غوټه به کولاو شو. من شر ما علق، نو چې چوف به یې کړې نو ما خلق نو بله غوټه کولاو شو. نو 11 آیتونه یې د دې، شپږ د یو صورت او 15 د بل. نو ټولې غوټې خدای پاک کولاو کړې. نو چې واپس راغی نو بیبي عایشې ته وایي وی عایشې وی زه خو وجود مې داسې سپک شو لکه چا چې څه شی تړلی او پرېنیځي، داسې مې وجود سپک شو. وی عایشې که هغه کوي دې ولید چې کومه کې دا کوډه ښخه وه، الله اکبر، وی د هغې اوبه داسې وي لکه نکري دي چې څوک خشتې کړي، ټینګې څښاب وی کوي. او د کوي په غاړه چې کوم باغ دی ولیده چې دا کوډه پکې ښخه وه، د هغې سرونه داسې وو چې ډېر بد شکله، کأن رؤوسها رؤوس الشیاطین. عرب د بد شکله شي تشبیه د شیطان د سر سره ورکوي. نو د هغه بوټي داسې بدنما بد شکله او چې کم هغه دغه دي دا څه ورته ویلې کېږي دا کوي دي هغه م څښاب بوی کوي. دې نه معلوموي علما کرام چې د کوډ او سحر اثر په نباتات او جمادات وګورې کېږي، دونه خطرناک شی دی. یوازې په انسان نه چې کوم دی د ښخ که په اوبو م کوي، په بوټو م کوي او په کاڼو باندې م کوي. نو دا د دې کوډې دپاره او د جادو دپاره علاج شو دا دواړه صورتونه.
نو مخکې نازل په مکه کې دلته بیا به طور د یاد دهانه حضور پاک ته وښودلی شو. نو څوک دې ته تکرار النزول وایي او څوک ورته یاد دهانه وایي. نو دا د سحر کوډ دم شو. دا د بخاري روایت دی. دا جساس په احکام القرآن کې لیکلی دی. دا مفسرینو لیکلی دی. دا په مسلم کې شته. دا په طبراني کې شته. دا په مستد احمد کې شته. دا په ګڼو کتابونو کې. نو دې نه معلومه شوه چې حضور پاک باندې کوډه شوې ده او دې نه معلومېږي جادو په نبي علیه السلام کېږي. نو ما ورته پکې څه دې نه دا معلومېږي چې دا د کوډې دم دی. دا معلومه شوه چې دمونه هم شته. دم منې که نه منې؟ منې؟ ډېر خلک خو یې نه منې. بعضې پکې ظالمان دم هم نه منې. یو ډاکټر دی په دې کراچۍ کې، ما ته خو د څاروو ډاکټر ښکاري، هغه دم نه منې. هلکه ولې دم نه منې؟ یو حدیث په دلیل کې حدیث پیش کوي چې څوک دمونه استعمالی او تعویذونه کوي او دمونه، نو دا د کې توکل نشته. فقط بریئه من التوکل. زمانونو دمونه ثابت دي، دم شته. یو زمانه کې یو قوم تیر شوی دی، معتزله ورته وایي، هغوی به هم دم نه منه، دم وی نشته. هغوی به څه وي؟ هغوی به وي دم څه شی دی؟ خو د خولې هوا ده که نه، چوف. نو په هوا کې څه ځوم د هغه غاښ خوږېږي او ته ورته چوپونه کوې. ډاکټر له بوځه چې علاج ونه وي، د هغه خېټه کې درد دی. نو نیکبخته ډاکټر له بوځه، سرجن له. نو ته وایې چې چوپونه کوه، پکې ورته ولګوه، ته خو لاره کوټې چوپ کوې، په پکې به هم ته دا خېټې نه دړونه به دا خبرې به یې کول. نو د بادشاه په دربار کې مناظره جوړه شوه. هغه معتزلي ملا هم ناست دی او زمونږ د اهلسنت والجماعت یو ملا هم ناست دی. نو دا خبره په دې ده چې دم شته که نشته. زمونږ ملا صاحب یو دم ثابت دی، معتزلي ملا وی نشته. زمونږ دا ملا صاحب ورته وی وایه بهجان د دم د څه دلیل دی چې ته وی نشته؟ وی دلیل یې دا دی چې دم خو د خولې هوا ده او پوکې چوپ دی، نو په پوکې کې څه زوري؟ زمونږ دا مولوي صاحب هوښیار و، هغه وی د عقل په توره خلک ګمراه کړل. نو راشه د عقل په توره یې ووایه. د عقل جواب خو په عقل کېږي که نه، داسې نه کېږي. زه تللی یم دې سوات ته، هلته یو مولوي صاحب ما ته وي دلته د انجیوز یو ښځه راغلې ده او اوس دې سوات کې دا حالات ښه شو، نو دا انجیوز والا پکې نښتې دي، په دې خلکو دا خپل دم چوپ کوي. نو د انجیوز یو جینۍ وه او داسې نیمه بربنډه غوندې وه، په سر لوپټه موپټه هم نه وه. نو وی چې څنګه راله، یو زنانه وه، هغې کروردن نه شوه. زنانه بینډۍ تورې څه شی پرېښول. دا د انجیوز جینۍ ورته وایي، وی خورې ترورې، وی څه کې؟ وی دا بینډۍ پرې کوم، دا سبزي ترکاري. وی دا چا راوړې ده؟ وی دا مې خاوند. نو ته دې کور کې ناسته وې او دې کور کې ناسته یم، خاوند دې راوړي او زه یې وله پخومه. نا انجیوز هغه جینۍ ورته وایي په موږي غوا تړلې وه. وی تا دې غوا کې څه فرق دی؟ تا غوا کې څه فرق دی؟ غوا هم په موږي تړلې ده، بار دنیا ونه لیده، او ته هم په کور کې ناسته یې، بار دنیا دې ونه لیده. غوالم گیا روڑی تالم سبزی روڑی، غوانم پی علی او تانم پیدا علی. نه غوا بارو لیدا دنیا او نه تا بار دنیا ولیدا. نو تاو دې غوا کې څه فرق دی؟ دې کې د کور والا خره رادن نشوه. چې خره رادن نشوه، نو دا بوډۍ هغه انجیوز والا ته وی تاو دې خره کې څه فرق دی؟ دا خرم بار ګرځي او تم بار ګرځي، دې کې هم پړی نشته او تا کې هم پړی نشته. دم په ډیرانونو ګرځي او تم په ډیرانونو ګرځي، تم ګندګي پسې ګرځي. دیم بار دنیا ولیده او تام بار دنیا ولیده. نو تاو د خره کې څه فرق دی؟ وی زمړې ته په څه پوهېږي او یو تختې ده. نو د عقل دلیل خو به په عقل وی که نه. غوا هله خشته ګیا راوړي په کور کې دننه او څونه قدر او عزت یې کوي، او په خره کارو کې او بار یې پرېږدي. نو چې ټوله ورځ ستړی شي او په دې تلو کې قوخ کوي، غریبه د تلو نه، نو پړې ته وباسي، نو ګیا والا نه ورکوي. پښتانه وایي خر د خیت په خوراک څپېږي، ګیا والا نه ورکوي. نو بار یې وشړي، نو هغه هم چې بار وشړي نو په ډیران باندې سملي، یو 4-5 ځله ووړي راوړي او لته یې ووایي لس شل ټیزونه واچوي، بد دمه ده، صرف په ټیزونو دمه کېږي. نو د عقل جواب به په عقل کې. نو څه وایي زمونږ ملا صاحب؟ وایي چې ده خو د عقل په بنیاد خلک ګمراهان کړل، راشه په عقل یې ووایه. نو ملا صاحب زمونږ ورته کنځلې شو، رئیس ستا خور او ښځه او مور پلان کې ډنګرې. معتزلي ملا سترګې وپړسېد،
خدای دا خو د ما بېعزتي وکړه په ډک مجلس او د بادشاه په مجلس کې دې مازو کنځله. معتزلي ملا بادشاه ته مخ ور واړو وی بادشاه سلامت چې ملا صاحب سره دلیل د دم د ثبوت نشته نو ما ته کنځل کوي. زما هم بېعزتي وکړه ستا یې وکړه په دې مجلس کې چې ستا کور کې ما ته کنځل وکړه ستا دربار کې خدای ستا بېعزتي وکړه. نو بادشاه هم غوسه شو. زموږ ملا صاحب دوی کنځل دی ولې وکړه دلیل نشته نو کنځل کې سرمن دې وباسم دا خو تا زما د دربار بېعزتي وکړه زما مخکې سړی کنځې. ملا صاحب ورته وی صاحب ولې غوسه شوې سترګې دې وپړسېد او د دم سترګې وپړسېدې او رګونه مو پړسېدل او کوتک ته دې ګوتې کړې وی کنځل دې وکړل وی دا خو زما د خولې نه ووته. ته خو په خپله وایې چې په هوا کې زور دی د هوا زور دې ولیده ودې لیده وی دم خو هوا ده. هلکه زه تاسو ته یو مثال ښیم. ملا امام غزالی منهاج العابدین کې لیکلی چې د ابلیس 80,000 کاله د الله عبادت کړی دی. څوک اویا زره څوک کم زیات هم یادې اختلاف پکې شته. امام غزالی لیکلي رحمت الله علیه 80,000 کاله عبادت یې کړی دی د الله او بره فرشتو سره عبادت کو اسمانونو ته ختلی او چې الله ورته دونه ووایي چې ولې دې سجده ونه کړه ولې دې ونه کړه نو که ده وایي چې الله معافي غواړم غلطي وشوه نو هېڅ به نه و. که ده وایي چې ملا مې خوږې ده دروغ به یې ویلي نو کېدای شي چې الله معاف کړی وی. لیکن دې څه وایي خلقتني من نار وخلقته من طين اسجد لما خلقت طينا خټې ته سجده وکړم پوټینې غوندې هوا د خولې نه ووته پوټینې غوندې هوا د 80,000 کاله عبادت ډب ته پرېوته. او چې یو سړی 80 کاله کفر وکړي 80 کاله 100 کاله او اخر کې ځنکدن نه مخکې دی وایي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله لږه غوندې هوا د خولې نه وځي د 80 کالو کفر پې ختمېږي. اوس ته وایې دا دم هوا ده دا تش عوام نه ده ګورې په دې هم ځان پوه کړه دمونه ثابت دي ګورې زه راته دلیل ویم تش هوا نه ده څنګه تش هوا نه ده دا مونږ چې دم اچو او چف نارې تاسو چې دا دوا کوئ او دا لاسونه پورته کوئ دا لاسونه ولې پورته کوئ دا حضور پاک پورته کړي دي. شمائل د ترمذی کې شته کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا رفع یده فی الدعاء چې لاسونه به دعا کې پورته کړل لم یحطهما حتی یمسح بهما وجهه نو اله به ښکته کول چې په مخ به یې راښکل. او په ترمذی جلد ثانی کې شته صحابو چې به کلم دعا ته لاسونه اوچت کړه نو یمسحون بهما وجوههم بیا به په مخ راښکل. یو سوزوکي والا دی بهر لاره بنده کړې ده 2284 نمبر یې دی یو موټر والا دی ABJ 568 نمبر دي دواړه بهر لاړ شي لار کولو کې بار ګاډي ولاړ دي لارې بنده کړې ده. ښځه مارو نو دا مونږ چې لاس پورته کوو دا ولې پورته کوو صحابو پورته کړي دي او حضور پاک پورته کړي دي او په مخ یې راښکلي دي دا ولې دا چې مونږ څه وایو نو دا مونږ ته په سترګو نه ښکاري خو د دې یو وجود شته او وجود زمونږ په دې لاس کې راپرود دی مونږ یې په دې مخ راکاږو او دا څیزونه چې دا مونږ یې دلته غواړو دا به د قیامت په ورځ باندې په تله کې هم خدای پاک اچوي دا به مونږ هلته یینو دلته یې نینو نو دا دم یو وجود لري مونږ ته نه ښکاري خدای او رسول او خدای او فرشتو ته ښکاري نو چې مونږ دم واچو نو هغه وجود راشي او د انسان په دې مساماتو کې وردن نه شي وینې سره ګډ شي او د بیمارۍ غذای ته خدای پاک ورسوي. اوس حضور پاک دمونه اچولی دی حضرت حسن و حسین هغه دواړه بچي ځان ته کېنول ای بچي راځئ چې دم هم کم وعیذکما بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشیاطین ما یحضرون او چوپ یې کړې پې وی بچي وی په دې به ابراهیم علیه السلام خپل زامن اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام دمول. ګوره ابراهیم علیه السلام هم دمونه اچولی. یو ځل حضرت جبریل راغی او حضور پاک ته وی ته بیمار یې وی دم دې کم وی جبریل علیه السلام نو نبی علیه السلام ته څه وایي بسم الله یرقیک من کل داء یؤذیک الله یشفیک د خدای په نوم دې دموم د هر مرض نه دې دموم چې تا له تکلیف درکوي خو شفا به څوک درکوي الله. دا دم شو او صحابه چې به ناجوړه شو رسول الله مبارک به ګوته په خپلو لاړو مبارکو کې واله او د مدینې په خاوره به یې راښکه او د مریض په تندي به یې راښکه بسم الله د خدای په نوم تربتو ارضنا زمونږ د ځمکې
کې خاوره بریقة بعضنا زما د لاړو سره لیشفیا سقیمنا چې زمونږ دا مریض جوړ شي باذن ربنا د خدای په حکم. یو صحابي وایي خپه مې ماته شوه، په خیبر کې یو یهودي وجلی وایي خپه مې ماته شوه او د پتون کې هم خطا او پنډۍ په ټک ماته شوه. او چې پنډۍ ماته شي نو خلک ورته هغه سیخان اچوي، اپریشن والا کوي. وی پټکې مې ته تاو کو په زور او رسول الله مبارک ته لاړم، وی دم یې پې واچو، لاړې مبارک یې پې پورې کړې او لاس یې پراخ که کأني لم اشتکها قطو، وی داسې مې خپه جوړه شوه لکه چې ډودل پې نه راغلی. نو دمونه ثابت دي ښه. او که ته وې چې چا استرقه وکړه فقط بریئه من التوکل، د هغې جدا معنا ده، په هغې ځان پوه که. توکل څه ته وایي؟ یو دا چې څوک دوی چې د دم جوړ کړم نو دا ګناه ده، ډاکټر جوړ کړم نو دا ګناه ده، دارو جوړ کړم نو دا ګناه ده، د ملا صاحب جوړ کړم نو دا ګناه ده. دم به مؤثر حقیقي نه ګڼئ، دا به په حیث د سبب ګڼئ. او وی به چې په دې دم کې شفا چا واچوله؟ الله جان کړو. دا ډاکټر علاج وکړو خو ډاکټر نشي جوړولی، ډاکټر نه جوړوي چې څوک به جوړوي الله. داسې شوه که نه شوه؟ نو که ته دا وی چې یاره دم جوړ کړم نو دا د توکل خلاف ورزي ده. او که ته دم نه استعمالې دې ته توکل نه وایي، دې ته تعطیل وایي. دا خو اسباب معطل کړل. نو دمونه ثابت دي زمارو. او چې ته وایې څوک دم اچوي کې توکل نشته، نو د پیغمبر علیه السلام نه زیات متوکل بل څوک شته؟ ابراهیم علیه السلام نه زیات څوک شته؟ جبریل علیه السلام نه زیات څوک شته؟ هغې دمونه اچولي، هغې کې توکل نشته. بهر کې دا دواړه صورتونه دا د سحر او د کوډې دم شو. اوس خو به دم منع کړ، خو وایه به چې جوړونکي دا دم نه دی او نه دا ملا صاحب دی، په دې کې شفا څوک اچوي؟ شوق سره وایه، نور شوق سره وایه. خلاصه شو خبره. اوس مختصره غوندې معنا درته وکړه. قل ووایه پیغمبر اعوذ پناه نیسم برب الفلق په رب د سبا. عائشه بی فرمای دو معنی یې کوي. یو فلق سبا ته وایي. اصل کې فلق دا صفت دی او په معنا د مفلوق سره د دې مونږ لازمي معنا کوو. فلق چوندې ته وایي فالق الحب والنوى. نو دا تیاره اوشلیږي نو رڼا ترې راوځي، مونږ یې معنا لازمي کوو دا سبا وانه. نو یو خو دا معنا ده چې په رب د سبا زه پناه نیسم. او عایشه صدیقه وایي وی رسول الله مبارک فرمایي چې عایشې فلق په جهنم کې یو کنده ده او دونه ګرمه ده، دونه ګرمه چې روزانه جهنم ته اویا زره کرته امان غواړي. پناه نیسم په رب د سبا. نو ته به وایې چې خدای خو یوازې د سبا رب نه دی، د بیګام دی او د ماښام هم دی او د ماسخوتن هم دی. نو دا د فلق تخصیص یې ولې وکړه؟ د مارونو علما خو یو خبره لیکي، هغې وایي څنګه چې سبا راوخیږي نو رڼا راشي، اشارت دی چې ستا د امت نه به د کفر او ګمراهۍ تیاره ختمیږي او د امن رڼا او د ایمان او د هدایت رڼا به راځي. د امت نه به دا تکلیفات ختمیږي، د امن رڼا به راځي. لیکن مولانا جناب دی کې ضرورت یو بنیادي نقطه ویه، سبا چې راوخیږي په دې کائناتو کې لوی انقلاب راشي، تیاره ختمه شي، رڼا راشي. داسې رڼا چې دې په جنریټرو نشي پیدا کولی. موسمونه بدل شي، د شپې جدا موسم دی، د ورځې جدا موسم. په حیواناتو کې لوی انقلاب راشي، بعضې حیوانات د شپې روځي، د ورځې غارونو ته ننوځي او سړو ته، او باید د ورځې روځي او د شپې ننوځي. انسانانو کې، پیریانو کې، فرشتو کې یو شان انقلاب راشي. نو دا د خدای لوی قدرت ته اشارت دی. رب الفلق د سبا رب چې دا تیاره ختمي رڼا راولي، موسمونه بدلوي، شپه ورځ د یو بل نه مخکې وروستو راولي. د دې لوی طاقت ذات ته رب الفلق وایي. پناه نیسم په رب الفلق. او دا ډېر مبارک وخت هم دی دا سبا. نبی علیه السلام فرمایي چې دې وخت کې خدای پاک دعا قبلوي. من شر ما خلق، د شر د کل مخلوق نه. پته ولګېده چې د کل مخلوق شر دا د چا په قبضې قدرت کې او امان به د چا نه غواړو. وان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو. ضرر به خدای رسوي، لرکوي به خدای پاک. ومن شر غاسق اذا وقب. دې تدویه تخصیص بعد تعمیم وي طالبان. د شر د تیارې شپې نه چې کله خوره شي. اصل کې غسق ډکوالي ته وایي،
عرب وی غسقت العين اذا امتلعت من الدموع چې سترګه د اوښکو نه ډکه شي او وقوب داخلېدو ته وایي عرب وی وقبت الدیکا کله چې چرګه مخلوقه په خاوره کې دانې پسې وردن نه کړي نو معنا څه د تیارې ډکه شپه چې دا تیاره د دې مخلوق د دې دنیا د ګوټ ګوټ ته ورننوځي نو پناه نیسم د شر د تیارې ډکې شپې نه چې تیارې خو دا ولې وایي دا ځکه چې سحر کوډه څوک کوي نو په دغه وخت کې کوي او دشمن هم لم کې دې وخت کې کوي او سازشیان او سکیمران سازشونه هم په دې وخت کې کوي او د دنیا موزي سیزونه هم دې وخت کې راخورېږي غلغلا دې وخت کې کوي ډاکو ډاکه دې وخت کې کوي دشمن هم له دې وخت کې کوي ومن شر النفاثات فی العقد او پناه نیسم د شر د هغې نفسونو نه نفوس په مقدر کو چې پوکي وایي په غوټو کې په غوټو کې پوکي څوک وایي ساحران او جادوګران نو دا چونکې د سحر دم دی نو ځکه یې دې تخصیص وکړو او پناه نیسم من شر حاسد د شر د کینهګر نه اذا حسده چې کینه راښکاره کړي حاسد د حسد نه وتی دی حسد کینې ته وایي کینه څه ته وایي پښتو کې مونږ کینه وایو عربی کې حسد تمنی زوال النعمت عن المنعم علیه چې چاله خدای یو نعمت ورکو او ته دا ولی دا ښکلی ولی نه دا علم ولی نه دا شاګردانې او دا مقتدیانې قدر ولی کوي دا مال وسره ولی دی دا حج ولی وکړه دا عمره ولی وکړه دا بچی ولی دی دې ته حسد وایي نو حسد مضموم دی دا ګناه ده او یو غبطه د پسخېدل دا جایز دی غبطه پسخېدل ورته موږ پښتو کې وایو تمني زوال النعمت دم تمني حصول نعمت مثل نعمت المنعم علیه یو سړي له خدای ښه شی ورکړی دی ته وایې راده دې نصیب شي خو چې داسې زمان وي نو که د ښه څیز ښه څه پسخېږي هغه سره مال دی او هغه خیرات کوي او ته وایې که داسې مال زما راغی زه به هم خیرات کوم نو دا ثواب دی او که هغه سره مال دی هغه پرې ډمې ګڼئ او که ته وایې داسې مال زما زه به هم ډمې ګڼم نو بیا ګناه ده نو دا شر د کینهګر نه اذا حسده چې کینه ښکاره کړي دا اذا حسده ښکاره کول ولې وایي کینه چې کله پړه کې پټئ نو دې سړي ته په خپله ضرر دی او چې ښکاره کړي نو بل پسې کوتک راوالي ټوپک راوالي هله بل ته ضرر دی ورونو حسد ډېر خطرناک جرم دی ګوره ډېر خطرناک دا ډېرو خلکو کې د نیکانو کې هم شته ډېر خطرناک جرم دی بنا د کوړې پسه ده په حسد حضور پاک باندې ولې هغوی کوړه کوله حسد یې ورسره کو جادوی پې ولې کو حسد یې ورسره کو نو حسد ډېر خطرناک دی دا حسد په خدای اعتراض دی دا نعمتونه خدای ورکړي دي نو ته وایې دا دی ولې ورکړي دي نو په خدای اعتراض کې دویم دا چې ته خدای ته بې انصافه وایې چې دا دی ولې ورکړي دي نو خدای ولې انصاف نه دی کړی او خدای ته عیاذا بالله بې علمه وایې خدای نه پوهېږي ته پوهېږې چې د خدای په نعمتونو چاله ورکوي په هغې اعتراض کې او حدیث پاک کې راځي طبراني شریف کې یو حدیث دی دا واورئ وی چې کوم انسان په اړه کې مسلمان ته حسد او بغض پروت دی نو لیلة القدر کې په هغه خاص ټیم کې هم د دعا خدای نه قبلوي او د عرفات په میدان کې چې خدای پاک د ګناهګار هم بخي وی دا سړی په هغه میدان کې هم خدای پاک نه بخي نو بنا د کوړې او د جادو په حسدو ځکه د حسد ذکر وکړي باندې پس وکړي شپږ پشپک باندې ها زر به د دې ترجمه وکړه بل قل اوایه پیغمبره اعوذ پنانسم برب الناس پر رب د انسانانو رب په معنا د مربي تربیت کوونکی تربیت څه ته ویل کېږي وصول الشیء ایصال الشیء لا کمالی شیئا فشیئا یو شی کمال ته ورو ورو په قلار رسول نو دا ماشوم لا اول نطفه وه بیا ته علقه جوړه شوه بیا د غوښې ټوکړه جوړه شوه بیا د مور ګېډه کې پکې ساه واچولې شوه بیا باره ووته ښکشته انسان ته جوړ شو دې ذات ته رب الناس وایي ملک الناس پنۍ نیسم په بادشاه د انسانانو حقیقي بادشاه څوک دی الله پناه نیسم بإله الناس په معبود د انسانانو او عبادت لایق څوک دی الله نو درې صفتونه رالل چې رب د دې ټول انسانیت الله دی انسانیت نه ذکر د خاص مراد ته عام د ټول مخلوق رب الله دی نو دا توحید فی الربوبیت شو نفی د شرک فی الربوبیت شو او دا بل پناه نیسم په بادشاه د انسانانو د مخلوق حقیقي بادشاه چې بادشاه زوال نه لري الله دی او پناه نیسم په معبود د مخلوق حقیقي د عبادت لایق الله په دې ذات پناه نیسم د چانه من شر الوسواس وسواس په معنا د موسوس دی د اسم مصدر دی
څوک ورته خیر صفت مشبه هم وایي. من شر الوسواس، د شر د وسوسې چوونکي نه. وسوسه ته وایي رسول الله مبارک فرمایي د انسان د زړه ته دې خوا فرشته ناسته ده او ورته نیکي ورچوي، دې فرشتې ته ملهم وایي او چې کومه نیکي ورچوي هغې ته الهام وایي. بل خوا ورته شیطان ناست دی ورته ګناه ورچوي، دغه شیطان ته وسواس وایي. چې کومه ګناه چې القاء الشر هغې ته وسوسه وایي. د شر د وسوسې چوونکي نه. الخناس چې دې رستو کېدونکي دی، دی راته دم وخاو چې وسوسه خو اچوي خو چې د خدای ذکر دی او که دی بیا ورې تښتي. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي د انسان متعلقه وی انسان اذا غفلا چې غافل شو الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، وی شیطان د انسان په زړه ګونټې لګولې دي، ګونټې. اذا غفلا وسوسه، چې دی غافل شي نو وسوسه ورته اچوي. و اذا ذکر الله، او چې خدای یاد کړي نو خنسه د شیطان دی بیا تښتي. دا دلته دې زړه ته ناست دی او په مختلفو طریقو لګیا د انسان تباه کوي. شیطان زموږ غټ دشمن دی. یو سړی د دیوال سوري ته ملاستو ودو غرمه ده، شیطان د انسان په شکل کې راغی، ویې لقو وی پاسه را پیسو، وی ظالمه د خوبه دې پاسولم یخ سوري ته ودوم، وی خوارشي دیوال را غورځېږي. اخوشه چې دی خوا شو واقعي دیوال را پرېوت. ده ورمنډه کړې او پیر صاحب خدای را سره ښه شه، ښه ده چې د پاسولم ګنې مړ به ومه. وی زه خو پیر صاحب نیم، زه خو شیطان یم. نه نه ته خو نیک سړی، زه دې د مرګه بچ کړم. او وی قسم په خدای شیطان یې. نو وی شیطان چا سره ښېګړه کوي تا ما سره خو کړه. وی ښه مې را سره نه دي کړی، که ته مې نه وې پاسولی او دا دیوال را پروتې وې نو شهید کېدې، تا به هم راته په جنت فردوس کې مټې والې. شهادت ګوره دومره په الف لام خبیث دی. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، دا هغه شی دی چې د خلکو په سینو کې ذکر د محل مراد دی، حال په زړونو کې وسوسې چې او دا دوه ډلې دي من الجنة والناس. یو د پیري د ذات نه دی، دا ابلیس د اصل نیکه پیری والجان خلقناه من قبل من نار السموم، او باید د انسان د ذات نه دی. انسانان هم د تشکونه اچوي د پیغمبر په شان کې، د خدای په شان کې او د قرآن په شان کې. زمانونو مختصره ترجمه مې وکړه د وخت د کمی په بنیاد او په دې به اکتفا وکړو. صرف دونه به راته ووایم چې دا دواړه صورتونه چې دي دا سهار او ماښام وایې ښه، چې څوک د دې زیات تلاوت کوي نو خدای پاک به دې سره دې د سحر او د کوډ او د جادو د اثراتو نه محفوظ ساتي. او حضور پاک چې به کلم وده کېده نو عایشه بیبي فرمایي دا به یې ولوستل، په لاسونو به یې چوف کړل او په ټول وجود باندې به یې راښکل.